وبرکاته. محترم حاضرین و ناظرین، موږ دا وخت په یو شادي حال کې موجود وو. په دغه شادي حال کې زموږ یو داسې شخصیت سره ملاقات وشو چې دا زموږ د استاد محترم شیخ القرآن والحدیث مفتی فضل الله جان صاحب سینئر مدرس جامعه جنید غفوری، هغوی برادر مکرم دی حضرت علامه مولانا سید جان جنیدی صاحب، هغوی موږ سره موجود دي. السلام علیکم ورحمت الله. جی نه موږ یو څو تپوسونه کوو خو ناظرینو د دوی د ټولو نه لوی کمال چې کوم دی دی مبارکو ته د هغه شخصیت دی چې په پارسۍ باندې دوی ته پوره عبور حاصل دی. د پارسۍ چې څومره کتب دي، ګلستان شو، بوستان شو، مثنوي شریف شو، سکندرنامه شو، زلیخه شو، نور داسې ډېر کتب دي چې د هغوی څومره اشعار دي په پارسۍ باندې دوی مبارکو پوره عبور حاصل دی. نو راځئ تاسو ته د دوی مبارکو د خولې نه یو څو اشعار به وورو او انشاءالله د هغې ترجمه به دوی په خپله باندې کړي. مولوي صاحب ستاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ لږ وخت راکړو، زموږ د ناظرینو ته یو څو اشعار هم ووایي د دې کتبو نه چې کوم تاسو خو ډېر زیات ذخیره ده تاسو سره، او بیا هغې زموږ د ناظرینو ته شنیدم که مردان راه خدا، شنیدم که مردان راه خدا، دلی دشمنا هم نکردند تنگ. تو را که میسر شود این مقام، که با دوستانت خلاف است و جنگ. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. ز سعدی همی یک سخن یاددار، ز سعدی همی یک سخن یاددار. منه دل برید رنا پایدار، مکن سعدیا دید بر دست کس، مکن سعدیا دید بر دست کس. که بخشایند پروردگار است و بس. سعدی حجاب نیست تو عین صاف دار، سعدی حجاب نیست تو عین صاف دار. زنگار خردکه بنماید جمال دوست، هر گناه زنگیس بر مرآت دل. دل شود زان زنگها خوارو خجل، کار پاکا را قیاست خود مگیر. گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر، شیر آباشد که مردم را درد، اور شیر آباشد که مردم می خورد. حضرت مولانا روم رحمت الله علیه فرمایی چې ما به منځونه م کوله، تهجد مې به م کوله، یعنې تلاوتونه څومره چې نیک کارونه وو دا به ما کول. خو لیکن د هغې ما ته څه ثمره او د هغې کوم اجرونه چې نو هغې باندې زه پوهېدم نه، په هغې باندې زه پوهېدم نه. وایي ما چې کله غور او فکر وکړو نو ما وی چې خو ته خو نیک کارونه هم کوې، هلته لږ لږ تا نه شیطان هم خوشحاله دی، ابلیس خناس هم تا نه خوشحاله دی. نو راشه ته مخکې د ده بیخکندي وکړه، یعنې ده باندې خپل راتګ ته دروازه بنده کړه. د هغې نه پس چې دی نو سیو منه بیا سعی یعنې رجوع الله شروع کړه. وی می بیندیشم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. وی ما نیک کارونه کوله او د هغه نیک کارونو په ثمره باندې پوهېدم نه، یعنې سیو منه کم زړه کې چې کومه د دې اسرارات دي او سړی مراشفه شي او الله الله کوي او په دقه دوران کې دی بیت الله شریف نه حجابات پورته شو دی وګوري، نو هغه مقام وایي ماته ناست دغه شانتې سړی درود شریف لولي او د ده په منځ کې او د مدینې منورې په منځ کې چې کوم حجابات دي هغه لرې کېده نه. نو وایي سیو منه بیا کوشش وکړو چې ما دغه شیطان ته، ابلیس ته، خناس ته خپل ځان باندې د غالب کولو موقع ورنه کړه، یعنې ما به دې اکثر مغلوب ساتلو. نو بیا زه هغه مقام ته الله تبارک وتعالی ورسېدم چې سیو منه کم مقام د عارفانو دی، د کاملینو دی. نو زه الله تعالی سلطان العارفین وګرځولم د وخت او دقه شانتې سیو منه دا مثنوي چې دا کلیدي چې ما جوړه کړې ده که نه، دا م یو سیو منه کله به چې امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه چې دا د دیوبند پیر او استاد
د هغې د اکابر استاذ او پیرو دی به چې کله مثنوي شریف طالبانو ته لوستلو نو هغې ته بیا وفرمایل چې صاحبی راشئ چې موږ د قرآن شریف تفسیر